بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 58 نمبر درس دی. اسماء ظروف شروع دي د اسم غیر متمکن شپږم قسم دی. په هغه اسماء ظروفو کې ظرف زمان شروع دي. فی الحال په ظرف زمانو کې مونږه اذم پورا تفصیل سره ویلې، اظام ویلې دی او متام وی متام دی نه مخکې درس کې ویلې دی. او نن به کیف وایو. کیف دا کیف هم یو اسم استفهام دی. استفهام د پاره استعمالیږي، د سوال د پاره استعمالیږي. لکه یو انسان د چا نه تپوس کوي چې ته څنګه یې، نو دا تپوس سوال دی که نه جي. نو ځکه دغه دغه تپوس د پاره د چا نه د چا حالت معلومولو د پاره چې یاره ستا څه حالات دی، ته څنګه یې، ته څنګه یې، ستا پلار څنګه دی، ستا کاروبار څنګه دی، ته څنګه رالی، ته کنه دا حالت ته معلومه چې یار ستا څه حالات دی، سبقونه دي څنګه چلیږي، او په کتابونو پوهیږي نه پوهیږي، سبقونو باندې پوهیږي نه پوهیږي، حالات څنګه روان دي، څه حالاتو کې. نو ګوره هغه څه حالات د حالت معلومولو دپاره، د انسان حالت معلومولو دپاره دا کیفه استعمالیږي د سوال په طور باندې. یعنی کیف په ذریعه سره تپوس کوي چې کیف حالو کا، ستا څه حال دی، یا ته په کم حال کې، یا کیف انت ته څنګه یې. موږ پښتو کې وایو کیف انت ته څنګه یې، پښتو کې موږ وایو ته څنګه یې، نو عربی کې وایي کیف انت. نو دا کیف چې دی دا د حال معلومولو دپاره، د چا نه د چا حال معلومې، نو د کیف په ذریعه ته معلوموه. نو دغه تعریف دی چې کیف د حال معلومولو دپاره راځي. نو د حال معلومولو خلک تپوس کوي، نو دا تپوس ته مونږ سوال وایو اردو وغیره کې، او عربی کې ورته استفهام وایي. نو دا کیف هم د استفهام دپاره استعمالیږي. کیف د حال معلومولو دپاره راځي، لکه کیف حالک، ټیک شو جي، یا کیف انت. نو کیف حالک چې دی که نه، دا اصل کې دی کیف حالک معنا راځي فی ای حال انت. انت فی ای، دا ای معنا د کم، او حال معنا د حال، او کی معنا دا فی معنا د کی. نو کم حال کې انت ته، نو موږ داسې وایو انت معنا اول کو، او کم حال کې یې د دې معنا بیا موږ وروستو کو. نو انت معنا د ته په څه حال کې یې. د کیف معنا موږ سم استعمالولی شو، کم معنا هم کولی شي. پښتو کې وایي کم یا څه. نو انت ته څه حال کې یې، ته په کم حال کې یې، یعنی مطلب دا ستا طبیعت څنګه دی، ته څنګه یې، دغه مطلب دی. نو کیف معنا دا ای حال، فی ای حال، او حالو کا معنا دا انت، لکه انت فی ای حال انت، دا د کیف حالو کا معنا دا. ٹھیک شو جی. نو ګورئ د دې لږ ترکیب هم کو. دا کیف چې دی که نه، دا اصلی اسم ظرف نه دی. دا نور چې څومره دي دا نور اصلی اسم ظرف دي. نو دا اسماء ظرفیه چې څومره هم دي که نه، نو دی به مفعول فیه جوړیږي. مفعول فیه څه ته وایي؟ انشاءالله مفاعیل خمسه ورته وایي، پنځه مفعولونه: مفعول به، مفعول فیه، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق. دا پنځه مفعولونه دي. انشاءالله دا به ښه په تفصیل سره وایو مخکې، ښه په اسانه طریقې سره. نو دا کیف چې دی که نه، دا اسم ظرف نه دی. که دا اسم ظرف ویل نو دا به بیا مفعول فی جوړېدو، خو دا مفعول فی نه جوړېږي. دا صرف د اسم ظرف قایم مقام دی، د هغه په کرسۍ صرف ناست دی. نو دا به موږ سره خبر مقدم جوړېږي. یو تاسو ته ما ویلي جي یو مقدم وي یو مؤخر وي. مقدم معنا ده مخکې، او مؤخر معنا ده رسته. نو ګوره دا د حالو که نه، دا کیف مخکې استعمال شوی دی. نو د کیف ته وایي خبر مقدم. دا کیف چې دی که نه، دا داسې راځي حالو که کیفه، اصل کې داسې وي، خدای استعمال کوي ویل کېږي کیف حالو که. نو دا حالو که چې دی دا خبر مقدم دی. خبر مقدم دا مفعول فی نشي جوړېدی، ځکه چې دا ذاتی دغه نه دی، مضاف دا اسم ظرف نه دی.
او دا حالو چې دی کنه دا مضاف شو. حالو مضاف. دا کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیه شو. مونږ هغه ضمایر ویلي که نه، نو یو هم پکې ګورئ، یو هم پکې مرفوع ضمایر ویلي. مرفوع بیا دوه قسمه دي، یو ته ضمیر مرفوع منفصل وی لکه هو هما هم، یو ضمیر مرفوع متصل وی چې فعل سره ملو وي، ضربه ضربا ضربو، دې کې چې راکم ضمایر دي هغې ته ضمیر مرفوع متصل وی. او دویم قسم ضمیر منصوب مونږ ویلي، ضمیر منصوب. نو دا ضمیر منصوب چې دی دی متصل هم وي منفصل هم وي. منفصل معنی ده ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، دا ضمیر منصوب منفصل دی. ضمیر منصوب متصل څنګه وي؟ لکه ضربه هو، ضربه هما، ضربه فعل سره متصل وي، هو هما هم، ها هما هن، کا کما کم کې کما کنه، دا د ضربه سره ټول ولګوه، ضربه هو، ضربه هما، ضربه هم، ضربه ها، ضربه هما. نو دغه ته ضمیر منصوب متصل وي. او دا ضمیر مجرور چې دی کنه دا صرف متصل وي، یا به حرف جر سره متصل وي یا به مضاف سره متصل وي. نو دلته هغه ضمیر مجرور متصل دی، خو ګوره دې نه مخکې دا حال اسم دی، نو دا ګور دا مضاف دی، مضاف سره ملو شوی دی، نو ځکه ضمیر مونږ ورته وایو ضمیر مجرور متصل مضاف الیه. ٹھیک شو؟ نو دا مضاف او مضاف الیه چې را یوځای شي نو موږ سره خبر مقدم شته، نو اوس پر سره مبتدا مؤخر شي. مبتدا مؤخر مطلب دا دی چې د خپل د خبر نه وروسته دی، مبتدا مؤخر. ٹھیک شو؟ نو دا خبر دا مبتدا مؤخر چې خپل خبر مقدم سره ملو شي نو دې نه به جوړ شي جمله اسمیه انشائیه. ذکر انشائیه هغه جملو ته چې په هغې کې سوال شوی وي. الس قسمونه هم د انشائیې ویلو، امر، نهي، استفهام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، تعجب وغیره دا هم ویلی دي. نو هغې کې ګورئ مونږ دغه ویلي انشا دغه ټول انشا دي. که دا کله مونږ سره په جمله کې راځي نو مونږ به وایو جمله انشائیه. نو دا مونږ سره د کیفه ترکیب شو. اوس د کیفه دا بل کیفه انت، نو دا کیفه امقه خبر مقدم کا، مقدم. او دا انت چې دی دا ګورئ انت وګورئ ما تاسو ته ضمیر مرفوع متصل، یا به دا ضمیر مرفوع چې دی دا به متصل وي یا به منفصل وي. چې منفصل وي یا به جدا وي، لکه هو هما هم، هي هما هن، انت وګوره دا اوس ضمیر مرفوع منفصل دی، جدا دی، فعل سره ملو نه دی، په فعل کې پټ نه دی، نو د فعل نه جدا دی، ښکاره دی، خپل شکل کې دی، نو ځکه ورته ضمیر مرفوع منفصل وایي. ضمیر مرفوع منفصل دا را سره خبر دا مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر. نو دا خبر دا مبتدا مؤخر چې دی کنه دا به د خپل خبر مقدم سره ملاو شي. چې کله خبر مقدم سره ملاو شي دا به څه شي؟ جمله اسمیه. او دا ګوره دا کیفه سوال دپاره راځي انشاء، نو دا انشاء به شي. سوال انشاء، استفهام چې دی هغه انشائیه دی. او دا دی فی ای حال انت، نو دا فی چې دی حرف جر شو، او دا ای مضاف شو، او حال مضاف الیه شو. دا مضاف او دا مضاف الیه چې را یوځای شي نو دا به د دې حرف جر دپاره مجرور شي. حرف جر دپاره څه شو؟ دا دواړه چې را یوځای شي دا د دې حرف جر دپاره مجرور شو. نه دا مضاف او دا مضاف الیه چې را یوځای شي دا مجرور شو، او دا حرف جر چې خپل مجرور سره ملو شي
دا حرف جر چې خپل مجرور سره ملو شو نو دې کې ګوره یو بله خبره کوي و چې یاره دا موجودون یا کائنون دا ورله صفت صیغه صفت راوباسه او په دې کې بیا هو ضمیر مستتر وي او هغه چې دی دا د دې لپاره دغه شي د فعل او فاعل چې دا جار مجرور چې دی دا د هغه صیغه صفت متعلق شي او بیا دا صیغه صفت د خپل فاعل او د متعلق سره دا دغه شي خبر مقدم شي او دا انت ولا مبتدا مؤخر شي نو دا داسې وای نو موږ به ډایرکټ ووایو ګوره فی حرف جر شو ای مضاف حال مضاف الیه مضاف مضاف الیه چې را یوځای شي ملو شي دا مجرور شو جار چې خپل مجرور سره ملو شي نو دا به مونږ خبر مقدم کو بس نورې خبرې به ترې وباسو ډایرکټ به ووایو چې دا به خبرې مقدم کو چې دغه د انت ضمیر نه مقدم دی مخکې دی او دا انت به ورله مونږ راولو مبتدا مؤخر مؤخر معنی چې دا د رستو دی د خبر نه رستو دی نو دا مبتدا او خبر چې را یوځای شي دې نه به جوړ شي جمله اسمیه انشائیه ٹھیک شو جی نو ګورئ دا د کیفه مونږ سره نن درس و کیفه چې دی دا د حالت معلومولو د چا حالت معلوموي چې ته څنګه یې نو د هغې دپاره کیفه استعمالیږي عرب وایي کیفه حالک نه د هغې جواب خلک ورکوي وایي انا بخیر یا انا جید انا جیدن یا وایي انا بخیر زه خیریت سره یم نو دا انا مبتدا شو بخیر دا جار مجرور خبر شو ٹھیک شو د خبر قائم مقام شو نو بس خبر شو نو دقه چې دی دا کیف حالک دا د حالت معلومولو دپاره راځي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام